د تر سره مونږ رشته نه پالو، د تر د زوی سره رشته نه پالو، د ماما سره رشته نه پالو، د ماما د زوی سره رشته نه پالو، د ترور سره رشته نه، د خور سره رشته نه، د رور سره رشته نه. او پردی سړی به کور ته رادننه کو، په غولي منځ کې به ناستي، برنډه کې به ناستي. دا زمونږ د پښتنو یو غلط رواج او غلط دستور دی. رور چې په بازار کینی نو ټوپک تماچه پسې ګرځي چې کله به اینم چړاستي وباسم، او پردی سړی به د غولي منځ له راولي. نبی علیه السلام وی وسیل الارحام، صله رحمي وپالئ کنه، رشتہ داری وپالئ. د رور سره د رور رشته وپاله، د پلار سره د پلار رشته وپاله، د زوی سره د زوی رشته وپاله، د تره د زوی سره د تره د زوی رشته وپاله، د ترور سره د ترور رشته، د خور سره د خور رشته، د پپو سره د پپو رشته. او چې پردی دی ګاونډي دی د هغه سره هغه شان رشته وپاله. داسې نه چې رشتې کټ کې، رشته پالل پکار دي، رشته کټ کول نه دي پکار. او چې نبی علیه السلام چې کوم ثواب ویلی که نه، هغه په دې کې نه دی ویلی چې تا سره خبرې کوي او ستا که رضي راځي او ته ورله ځې راځې. دا ثواب په دې کې نه دی. دا خو د اړ د خرو بدل دی. اړ کې د خره ولاړي په پټو کې که نه، او یو داسې دې غالټه مخ کړی، بل دې غالټه مخ کړی، دا یو د هغه ورونګرۍ په خوله باندې، هغه بل د دغه ورونګرۍ په خوله باندې، یو بلګرۍ په بدل باندې، چې دا یو بس کړي نو دا بل ته هم بس کړي. دا خرو کې هم دا رواج دی، او زموږ په پښتنو کې هم دا رواج دی. اوس دا حد اوسط ته وغورځوه، نتیجه به په خپله راوځي. نو په بدل باندې ګرول نه دي پکار، په بدل باندې رشته نه دي پالل پکار. ستا سره د چا نه لګي، د تره د سره جنګ کړی دی او ته لاړ شه د تره په کور کې کښېنه، دا ورته اړ مه وایه چې زه روغې له راغلم. لاړ شه د تره کور کې کښېنه، که نه تا خو روباسلی نه شي. که راوباسلی بیا لاړ شه، که بیا روباسلی بیا لاړ شه. ماما د سره رشته ختمه کړه، په زور د ماما کره ځه. د تره د زامنو سره رشته ختمه کړه، په زور وکره ځه. خو شریعت چې کوم حدود دی هغې حدودو کې دننه بار نه. نبی علیه السلام وی رشتہ داری پالے.